السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم خلک چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله به یو ځای نه وایي، هغه خلکو ته جواب او د دې عوامو د اصلاح لپاره دا ویډیو کومه. څوک چې وایي دا به نه وایي، د هغه دپاره هغه یو څو دلایل ذکر کړي دي. یو دلیل دا ذکر کړی چې دا په قرآن کې یو ځای نشته دی، چې په قرآن کې یو ځای نشته نو تاسو به یې هم نه یو ځای کوئ. دویمه خبره پکې دا کوي چې یار دا خدای پاک نه دی یو ځای کړی، دا ورسره تاسو د ځانه یو ځای کړی دی. درېیمه خبره دا کوي چې دا د یو سره یو ځای کړو نو وایي معنی یې غلطه شول. د دې درېو خبرو به انشاءالله تعالی چې ښه زبردست جواب کوم. د ټول نه اول نمبر خبره ده چې دوی ویلي وو دا په قرآن کې یو ځای نشته دی، نو تاسو به هم یو ځای ورسره نه وایي. نو دا خبره ستاسو ټول واورئ چې دا په قرآن کریم کې لا اله الا الله هم ذکر دی او محمد رسول الله پکې هم ذکر دی، خو یو ځای نه دی ذکر. نو دې مقصد دا نه دی چې دا به تاسو یو ځای نه وایي. کنې چې کوم څیز په قرآن کې نه ذکر او هغه صفتونه روا وایي، موږ چې دا موږ په کومه طریقه کوو دا په دې طریقه په قرآن کې نشته دی، څوک یې نشي خوی او که خوی شي ګزو دا میدان اوی خایا. زکات چې تو ورکې دا په دې طریقې سره په قرآن کې نه ذکر کړي اوی خایا. حج چې تو کې دا په دې طریقې سره په قرآن کې نه ذکر کړي او خایا. دغه شانتي ډیر عظیم عظیم ارکان دي د دین اسلام چې په دې طریقې سره په قرآن کې نه دي ذکر چې موږ په کومې طریقې سره کوو. دا په احادیث سره موږ ته حضور علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي او دا ظالمان احادیث منی نه او نه د احادیثو په کتابونو باندې پوهیږي او نه ګوري. نو دا خبره چې دا په قرآن کې نشته دی نو دا بې ځایه ده او دا د ده لپاره دلیل نشي جوړېدلی. دویمه خبره پکې دا کړې ده چې دا تاسو د ځانه جوړ کړی دی او د دې معنی غلطېږي. نو موږ د دې جواب کوو سیبه چې دا ورسره موږ یوازې نه دی لګولی بلکې دا ورسره خدای تعالی لګولی دی. خو تو کتابونه ګورې نه په کتابونو باندې پوهېږي. دا زما سره دی سبل الهدا والرشاد د علامه محمد بن یوسف الصالحي الدمشقي د نن نه 500 کاله وړاندې تېر شوی تقریبا. دې په خپل کتاب اول نمبر جلد 185 باندې یو حدیث شریف ذکر کوي. اوس دا خبر ذکر کوم چې دا لا اله الا الله محمد رسول الله یو ځای دا چا ذکر کړی؟ دا خدای تعالی یو ځای کړی دی. اوس دا په دې حدیث شریف کې هم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا حدیث راوی دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای لما اقترف آدم الخطیئة قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی قال وكيف عرفت محمدا قال لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فقلت إنك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك قال يا آدم صدقت ولولا محمد لما خلقته. دا حدیث شریف دی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي کله چې آدم علیہ السلام الله تعالی پیدا کو او آدم علیہ السلام کې الله تعالی په خپل قدرت سره روح ورواچو نو آدم علیہ السلام فرمایي چې کله ما کیسه واچولې شو ما سر راپورته کړو په عرش باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی شوی و. لا اله الا الله محمد رسول الله دوانه یو ځای لیکلی شوی. نو ما د خدای پاک نه سوال وکړو چې خدای پاک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله او په خاطر باندې زما د خطا ماته معاف کړي. نو الله تعالی راته وایي چې آدم علیه السلام تا محمد علیه السلام څنګه وپېژندلو؟ نو ما وایي چې رب کریمه ته چې د خپل نوم سره د چا نوم یو ځای کړې نو ماته پته چې دا ستا ډېر محبوب دی ستا ډېر خوښ دی نو ځکه مې دا په خاطر باندې سوال وکړو. نو الله تعالی داسې نه وایي چې ای آدم علیه الصلوة والسلام ما خو د هغه نوم د ځان سره نه دی یو ځای کړی بلکې الله تعالی ورته فرمایي صدقت یا آدم ای آدم علیه السلام ورته رښتیا وایي دا نوم ما یو ځای کړی ځکه مې یو ځای کړی چې ماته خوښ دی. وګورئ دا که بګې نه و زه ذمهوار په هر میدان باندې خوری شو د خدای تعالی په فضل سره. دا یو کتاب مې صرف ستاسو تسلۍ دپاره که نه د خدای تعالی احسان کتابونه انبار به بېرته جوړ کړو. دویمه خبره پکې ده بیا ته الله تعالی فرمایي ولولا محمد لما خلقتک وایي که چېرې محمد علیه السلام نه وی نو آدم علیه السلام ما به ته هم نه وي پیدا کړی. نو په دې کې دوه خبرې راغلي. یو خبره دا پکې ثابته شو چې لا اله الا الله محمد رسول الله خدای پاک یو ځای کړی دی. نو معنا هم د دې نه غلطېږي. تو د ځانه غلطې معناګانې مال ځکه معنا دې غلطېدلی نو خدای پاک به نه یو ځای کولو سره هغه خبره پکې هم ختمه شوله. بله خبره پکې دا نه چې د دې کې آدم علیه السلام د محمد علیه السلام په وسیله او برکت باندې سوال وکړو او تاسو دا ظالم خو وسیلې ته هم شرک وایي نو آدم علیه السلام ته نعوذ بالله دا ظالم مشرک وایي او دا ټول چې دا کم بد عقیده خلک دي د وسیلې ته چې شرک وایي دا پیغمبر علیه السلام ته آدم علیه السلام څومره عظیم مرتبه لري هغه ته دوی مشرک وایي او که څوک یې نه مني خدای تعالی احسان دی را مخامخ دي چې موږ ورته تابعدار یو په هر میدان باندې. بل خبره پکې دا کړې وه چېرې دا که چې تو یو ځای کې نو دا به بدل واقع شي او بیا معنه نسې کېږي. نو زه ورته دا وایم چې صیبه
تو د سره نه بدل پیژنې او نه مبدل منه پیژنې او نه چې د تاسو نور د علم معانی کتابونه ویلي دي. بدل او مبدل منه د دې لپاره کتابونه ذکر کوي 4 اقسام دي: بدل الکل من الکل، بدل البعض من الکل، بدل الاحتمال او بدل الغلط. پدې کې کيو قسم هم چا دا صحیح کړلو نو زه بوله غټ انعام به ورکړم د خپل طرفه. دا یو هم دلته کې نه صحیح کیږي. دی خو صرف د بدل نوم اورېدلی دی د مبدل منه. د بدل الکل من الکل څه مقصد دی؟ بدل الکل دا د علمي خبرې دي تفصیلي او دا کلیپ ما شروع کړی د عوامو دپاره. خیر زه به مختصر شانتي وضاحت وکړم شاید چې یاره بعضې طلبای کرام هم زموږ ویډیو ګوري د هغوی دپاره به کې هم پیدا وشي او دې ظالم ته به کې جواب هم وکړی شي. دې چې وایي دا لیکي دا به بدل واقع شي نو دا که څوک بدل الکل من الکل اخلي نو دا هم نه صحیح کېږي ځکه بدل الکل من الکل چې دی نو پای کې اتحاد ذاتي به موجود وي هغه پکې لازم دی. مقصد دا دی چې الله او محمد دلته کې دا به دواړه تو بیا یو څیز اخلي. الان کې محمد صلی الله علیه وسلم مخلوق دی او الله خالق دی نو ظالم تو خالق او مخلوق څنګه یو څیز اخلي؟ دومره عقل پتا کې نشته دی چې خالق او مخلوق نه تو یو څیز جوړي او دا بدل مبدل منه نو څه به سره وایو څه وایو او د دې عوام خلکو ګمراه کوي. نو د عوام هم سادهګان په علمي خبرو پوهېږي نه او دا ظالم ورته راپاسي او دغه لیکو ورته راکوپر غږوي او دا خلک پسې ورپسې. دویم نمبر دا دی چې بدل البعض من الکل دې ته ویلی کېږي بیا به معنه دا داسې شي که چېرې دا بدل البعض من الکل شي چې یاره دا محمد علیه السلام چې نعوذ بالله دا د خدای تعالی یو جز دی نو دا خبره خو دا خو خدای تعالی دپاره د سره اجزا شته دی نه. خدای تعالی چې دی مرکب نه دی، الله تعالی بسیط ذات دی او دا ترکیبونه کې د سره نه صحیح کېږي. و ظالمه دا تو کمې خبرې کې دا خو تو په خپله باندې ځان مشرک کې دلته کې دا هم د سره احتمال د دې جوړېدلی نه شي. دا به هله صحیح کېږي چې کله دا مبدل منه دپاره اجزا وي هغه کل کېدلی شي یا دا دواړه متحد پې ذات وي. بدل الاحتمال دې ته ویلی کېږي چې هغه نه د کل وي نه جز وي بلکې غیر وي خو دا غیر شي چې وي دا عرض وي دته عارض شوی وي. نو دلته کې دا چې دی محمد علیه السلام په خپله باندې جدا ذات دی او اله العالمین جدا ذات دی. اگر چې ذات د باری تعالی قدیم دی محمد علیه السلام حادث دی خو دلته کې دا مقصد دی دا نه چې دا عارض دی نعوذ بالله ذات د باری تعالی ته. نو لہذا دلته کې دا بدل الاحتمال هم نه صحیح کېږي. بدل الغلط هم نه صحیح کېږي. بدل الغلط مقصد دا دی چې یاره خلک ووایي یاره که زید راغی نو بیا خلک ووایي لکه خر راغی بیا وایي چې نه زید راغی. نو مقصد د دې دا دی چې یاره څوک زید راشي خو دی خطا شي نه خر راشي خو دی څوک خطا شي د خر په ځای باندې زید ووایي چې لکه زید راغی. نو دا خبره هم دلته کې نه صحیح. مقصد دلته کې د کلمې متعلق به داسې شي چې یاره خلک وایي چې نشته دی لایق د عبادت مګر یو الله دی. نه نه نعوذ بالله الله نه دی بلکې محمد دی. نو دا خبره هم باطله ده دلته کې دا بدل الغلط هم نه صحیح کېږي ځکه چې دا کلمې مقصد نه دی. کلمې مقصد دی چې لا اله الا الله نشته دی بل معبود الا الله سوا د الله تعالی نه. محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم چې د خدای تعالی رسول او بنده دی. دا د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله معنی ده او مفهوم دی مقصد دی او لہذا کم خلک چې دا خبره کوي چې یاره دې کې دا احتمال جوړېږي نو دا په شړه باندې سر دی. بله خبره دا چې کله یو دوه جملې ذکر شي که نه په کلام د عربو کې نو که چېرې کې د دې دواړو په منځ کې لفظي مناسبت موجود وي نو دوی دا دواړو په منځ کې حرف عطف راوړي نو د دواړو جملې په یو بل باندې ور عطف کړي. نو مقصد دا دی چې په لفظ کې هم د دې دواړو د یو بل سره تعلق جوړ شي. و ظالمان لا اله الا الله و محمد رسول الله دا به چې د چا نه نه اورېدلی واو حرف عطف په دې کې څوک نه وایي نو د دې په اعتبار د لفظ سره چې دی نو هم دا دوه جملې چې دی نو د یو بل نه جدا دي. په اعتبار د معنی سره هم چې دی دا د یو بل د الله او د محمد چې دی چې که دا تو بدل مبدل منه واقع کې نو په دې اعتبار سره د دې په معنی کې هم د یو بل سره هېڅ قسمه څه تعلق نشته دی. نو لہذا دلته کې لا اله الا الله جدا مستقله جمله ده. محمد رسول الله جدا مستقله جمله ده په خپل ځای باندې. هېڅ قسمه لفظي مناسبت او معنوي اتحاد د الله او د محمد معنوي اتحاد او لفظي په دې جملو لفظي اتحاد مناسبت هم د یو بل سره نشته دی. او الحمدلله دا خبرې چې مې کومې وکړې نو دا د ځانه پې نه کومه دا مې ښه د کتابونو نه وکړې. که څوک یې وایي نو زه پې ورسره بحث ته هم تیار یم د خدای تعالی احسان دا به ورته ثابتوم د دې کتابونو نه. خو که اوس دلته کې د یو د نحوي او د علم معاني دا یو کتاب رااخلم پېښ کوم نو ویډیو ډېره اوږدېدله د اختصار مې کار دا واستو. عرض مې دا کوو چې د دې ظالمانو مولانو خبرې مه اورئ. هغه زوړ مولا
او زوړ امام زړې تراوي زړه عقیده راټینګ کوي ایمان بیا بچ شي او کداغه نه تباہ او برباد به. پیغمبر علیه السلام فرمایي زرد چې په اخر زمانه کې به غټ دوکباز مولانی غټ دروغجن مولان به تاسو ته به احادیثو نه داسې خبرې بیانوي چې هغه به نه تاسو اورېدلي نه به ستاسو پلارانو نیکونو اورېدلي. تاسو به د احادیثو نه داسې خبرې بیانوي چې هغه به نه تاسو اورېدلي نه به ستاسو پلارانو نیکونو اورېدلي. پیغمبر علیه السلام څه فرمایي وایي چې کومې خبرې ستاسو پلارانو نیکونو نه اورېدلي نو او دغه خبرې تر مولان کې د دې مولان نه ځان هم وساتئ او ځان ته هم وساتئ. دا حدیث شریف مسلم شریف کې ذکر دی. معززو دی خلکو موږ چې کم پلارانو نیکونو عقیده وه د هغې موږ د پیغمبر اسلام په خپله په حدیث کې ویلي چې عقل راټینګه کوي. زمونږ مشرانو دا خبرې نه اورېدلي چې یاره لا اله الا الله دې ووایي نو محمد رسول الله پسې نه وایي. هغوی به ټولو دغه موږ ته د هغوی نه دغه پاتې دی زموږ په ایمان دی موږ یې وایو او دغه شیان دا موږ ته د رسول الله علیه السلام نه راغلي. اوس چې کومې خبرې خلک کوي دا ټول دوی خپل خواهشات دي او خپل ګمراهي ده خپل ګند دی چې خلکو ته یې راښکاره کوي. خدای تعالی دې موږ له امان ناکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله وما علی الا البلاغ.